أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. تیرہ جمعہ میں در طویلیو چی دا میاشتا دا شوال عربے کی او مونگ دا رکوٹ اختر میاش وایو پا دے میاش کی زمونگ دا مدرسو داخلی شروع دی او پا بعض مدرسو کے سبقونم شروع شوی دی لکا مونگ پا دارالعلوم نعمانیہ و منزو کے دا چارشنبے پرنز سبق شروع دارالعلوم حقانیہ کے سبان بل سبا اتوار پر از بشورو کے او زمون دا مولانا یوسف احمد صاحب دی مدرسہ ادارت الحدیث کم چی زمون تورنگزو جرند سرادا اولی گرام کے اغی کے برم دے اتوار پر افتتاح کی دا سنور دیر مدرسی دی دا خماتا معلومی نور راتا ندی معلوم نو چا کے افتتاح شوی دا پچا کے بکیگی او تیرہ جمعہ ما تاسو طویلیو ترغیب میں درکڑیو چه یو بچے دا اللہ قرآن تا و دین تا روبا سے او پا مدرسوں کے داخل کے تاسو تیم ویم او چه دا ما دا آواز سوک اوری کاغا دا ملک خلق دیو که بیرون ملک دیو که مسافر دی طولو تا دا دعوت تر دا اللہ کتاب قرآن شریف زمون یو حق پا مونگ لری او دا قرآن شریف با دا اغی حق دا قیامت پرست پوست کچا قرآن تا مخکلا قرآن لے توجہ ورکلا دا کامیاب دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما دا دے قرآن پا برکت اللہ قومون لا ترقی ورکی دا قرآن پا برکت اللہ انسان اچھتی دا قرآن پا برکت اللہ انسان لپا آخرت کے لوی مرتبے ورکی دا قرآن دا برکتنا دا یو عام لفظ دے ارفعو اللہ سڑی بالا دسکی اچھتی اللہ انسان لا عزت ورکے کہ دا خدای پا کلام کی عزت نی عزت کوئی پا کم شکی ویدعو بہی آخرین او چکم قرآن تشا کی اغا خدای ذلیل کئی اغا خدای خکتا کئی اللہ دوزخ تا غرزائی پا دنیا کے اغا اللہ بیزت کئی او سپکی او دا ذلت مقام ورکے. اصل سیز دا اللہ قرآن او چې کوم خلق د الله د قرآن سره خپل تعلق قائم کړي دي امون لیدلې دي چې هغه له خدای لوی مرتبه او درجه ورکړي تر د قیامت پورې به نوم باقي وي قیامت پورې اوسه پورې دا مونږ چې کوم خلق نمونه اخلو الکا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک صاحب امام احمد ابن حنبل امام شافعی صاحب حسن بصری صاحب امام ابن سیرین صاحب او دا نزدی چی کم مونگ یادو شیخ الہند سے مولانا حسین احمد مدنی سے معشومان اولوی طول یادی دا دا قرآن دا برکت پا دا زمانوں کی غٹ سرمایہ دار تیر شوی پا دا زمانوں کے غٹ تاجران تیر شوی دی پا دا زمانوں کے غٹ بادشاہان تیر شوی دی سو کے پیجنی او که بعضی بادشاہان تاسو پیجنی هم دا قرآن دا برکت نا کم بادشاہ چه دا قرآن خدمت کری دا علماء لکه هارون رشید هم خلقو تا بادشاہ دے و خلق یاد ہے قیامت پورے بیائی
چا چې په قرآن عمل کړی سلطان صلاح الدین ایوبی داسې نور بادشاهان د قرآن دپاره جهادونه کړي دي او د قرآن دپاره منډې ترړې والي هم یاد دي او چې کومو خلکو د قرآن مقابله کړې ده هغه خدای ذلیل کړي دي تر ننه پورې بندګان لعنت وي درو که کامیابي غواړئ که الله ته نزدېکت غواړئ قرآن سره خپل تعلق قرآن تلاوت وکړئ قرآن په خپلو بچو یاد کړئ په خپله یاد کړئ او په خپلو بچو د قرآن علم وکړئ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردانو کې یو شاګرد دی محمد ابن حسن شیبانی د امام صاحب د فقه ډېر خدمت کړی ډېر لوی خدمت او ډېر لوی عالم او لوی مولا او د امام شافعي رحمت الله علیه غوندې لوی شخصیت استاد داسې ډېر زیات شاګردان نو چې کله وفات شو نو چا په خوب کې ولید نو تپوس یې ته وکړه چې الله در سره څه وکړه او ته وایي چې کله زه مړ شوم او سا نه ووته الله ته ور مخامخ شو د دې مرګ نه پس د انسان ټول تعلقات د الله سره شي پاس دنیا پاتې شوه ځمکه پاتې شوه بچي پاتې شو او بیا د حساب کتاب معاملې تا سره یو سړی وایي چې دا دکان کوه په شریکه وی ته به لګې خو چې هغه د حساب کتاب خبره شي چې هلکه باس اوس به حساب کتاب کوو نو بیا به ستا او د هغه توجه یو بل سره نږدې باندې د مرګ نه پس څه ناسې حساب کتاب شروع شي په قبر کې تپوسونه شروع شي دا یو ابتدایي ده یو شروعات دي نو الله ویرانه تپوس وکړه چې څه دې راوړي بس پره پیدا شو چې د قیامت پر ورځ یا مرګ نه پس الله قادر دی او تا نه تپوس کوي چې څه دې راوړي دي اصل تاسو موږ ناس یو زه به ځان واخلم زه به الله ته څه ما سره د ښودل خو ما سره څه نشته که زه دا ووایم چې الله ما منځونه کړي دي نو هغه منځونو کې که رانه سوال وکړو چې ښه منځ دې کړی دی توجه دې ما ته په مانځه کې خو موږ ټول حساب کتاب کوو په مانځه کې خو موږ سوچونه کوو په مانځه کې خو موږ ته دا پته هم نه لګي چې زموږ د امام صاحب په لومړي رکعت کې کم قرات کړی دی او په دویم کې کم دی زموږ منځ خو نه دی بس د خدای نه امید ساتون ما روجې نیولې دي نو روجو کې د غیبتونه چې کړي دي دروغ چې دې پکې ویلي او چې دې نیولې ده په حرامو چې دې ماته کړی دی په حرامو صبر ورکې مسله د حساب کتاب شنو قسم په خدای کا څوک هم ورسره حساب وکړي الله سره ما حج کړی دی نو تا خو حج کړی دی خو دې په خلکو خرڅ کړی دی ته خو چې راغلی تا وایې ما 3 کړي دي او ما 2 کړي دي او ما 4 5 دا خو دې ریاو او بیا هلته بیت الله ته چې ولاړ و د قصر یې لاسونه پورته کړي ویډیو دې جوړ ماله دې کوله که په ویډیو دې ځان خلک عرفات غوندې میدان کې خو تا د قصد لاس اوچت کړی الله خو وایي وجاړه ما د چغې وه سلګۍ وه دنیا یې راکړه ما ته متوجه شه او ما ښه یاد کا او ما ته ښه سلګۍ وه تا خو د قصد لاس اوچت کړی بل دله فوټو ایسته په کیمره کې ویډیو دله جوړوله او څادر اوږه دې ښکاره کړې وه ځان دې خلکو ته ښه چې د عرفات میدان کې زه ولاړ ما نه دې نه غوښته که ما نه دې غوښتله نو د قصده به دې لاس نه پورته کړه د قصده دې ما پورې خندا دې کړه بیا څه جواب تا د رسول الله مبارک په مدینه منوره کې سلام کړی دی مړه ما دپاره خدای نه دی کړی او تا دا له ویډیو جوړ او په کې هم طواف دې کړی دی په طواف کې خو تا ویډیو جوړو په ویډیو کې خو د پردو جنکو تصویرونه هم راغلي زکات مې ورکړی دی او زکات ما لیدلی ستا دا زکات د ریاکارۍ دپاره سب د ګونډې ډکانه زمارونو سب خایو خدای ته ځه زه به سخیم ته به سخې او چې ښه ډېر عبادت هم الله ته وښې ښه مضبوط عبادت هم وښې او الله درته دا ووایي چې تا خو د عبادت کړی دی خو چې دا په کومو اندامونو دې کړی دی خو ما در مال ما در کړی بچي ما در کړی بیا به څه حضور پاک یو ځل وفرمایل من حوسب عذب چې
چې چا سره حساب کتاب وشو د غرق شو په خدای که د الله د یو پیاله اوبو د یو بوتل اوبو د یو ګیلاس اوبو مو شکر یې نشو ادا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د رسول الله مبارک د خله خبره ده چې په بنی اسرائیلو کې یو سړی دی او 1500 کاله د الله عبادت کړي 500 سال هغه زمانه کې عمرونه زیات او 1500 کاله چې کوم د الله عبادت کړي دی دریا نه پاک دا سده کې کړي چالي درې خزینه وا بچینو په هغه زمانه کې د عبادت او چې چا به خزه واده نه کاوه دا جایز و زمون په دې زمانه کې د حضور پاک امت کې دا معنی چې بچی دی وشي مسلمانان زیات شي هغه زمانہ کې بس ګټ کې ناستو په جونګړه کې وناستو د غرب کې به یو غار کې ناستو راهبان بو رهبانیت کو او د الله عبادتونه دې میوزه کې ناست نه خزه کوم نه بچی راولم چې د الله عبادت او دا سه عبادت کوم چې دروازه مې روجه او د شپې مې الله تعالی علیه ریا به پکې نه خزه بچی بنی چې غویله مزدوري وکم بس چې دې میاش کې مې اوزل وته او ځان له مزدوري وکړه نو هغه به دون شي وي چې پټې پټې خرم د ما په میاش تیرې نه غم نه خادي چا سره نه مړې نه جمدې چا سره نه نوکری نه تجارت بس ټول ورځ د الله عبادت او ټول شپه د الله عبادت داسې عبادت یو داسې څوک کولی شي وزندار عبادت مضبوط عبادت چې کله نو یو جزیره ته لار منتقل چې الله دې کلی کې کوم خو ما خلک نه پریدي نن مړ شوی د جنازې لراځو نن پلان کې شه دیو نن به مبارکي کې او تعلق به هم خاصاته کني خلک دنه ګیلې کوي او چې دلته کلی کې نو خلک سره به خبره کوي بچي براوړي فین نمین سره تعلقات نو ډیر وخت په دې لار برباد شو راشه او جزیره ته بلاړ شم چې یو خدای وي او زما زب خدای بروزی را کوي او زه صرف او صرف د الله عبادت کوم 500 سال حضور پاک فرمای پر ذکر سندا دې سړی د الله پاک عبادت بے دریانه د دنیا اسم نو چې هغه پسې د منډه والے خالص الله د رضا لپاره روزه یو شان او یو شان د شپې عبادتونه الله وسره احسان وکړو په هغه جزیره کې جزیرې نه خوګیر چا پیر ترخی د سمندر دریاب وبي هغه کې ولا الله یو چینه پیدا کړ د خوګو د باغې نو بر غشته به استل او هغه جزیره کې ولا الله پاک دانار یو بوټي پیدا کړ اعلی نار د باغانار را شکول باغې به خپل گزاره ته د خدای شه الله استاش من كان لله كان الله له كلا بل تحبون العاجل وتذرون الاخره الله تاسو دنیا جون خوخ کړی دی خیرت هم پرې خې دی امیر کړی دی اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يوم هذا الله به قیامت پر انت د زیر کړم نن زما میری ده بل کار ما خو بچی در کړو ما مال در کړو ما عزت در کړو ما جامه در کړو ما ډوډۍ در کړو ما روغ صحت در کړو ما د دنیا مشری در کړو نو تا ما پورې زما مدرسو پورې زما قران پورې زما د قران خدمت چا کو ټوکې ټکالې خنداګانې کوي یو څه دې سړی 500 سال خو چې ته عبادت کینو الله با ستا مدد کوي ریدي بدینا الله خوشالي د باغ او بس کلیو انار به شکوله به خړل 500 سال دغه عبادت کو چې کله مړ کېده نو الله ته سوال یا الله ما نه بسا په سجده کې وبس چې په سجده پریودم چې زمانه ته ساوان ذکر چې رسول الله مبارک فرمایي هغه خود بنی اسرائیل خبره ادا غید خود زمون کل مبارک پیغمبر فرمایي اقرب ما يكون العبد وهو ساجد یا يكون ساجد چې الله ته سجده پروت نو داته الله ته ډیر نږدې کته وې دا الله نزدېکت حاصل کوم او د سجده وکړه وجاړه
چې ما نسا په سجده کې او بیا مې الله دا وجود محفوظ کا چې چینجی شرمخان د ځنګل حیوانات ما ونه خوري وجود میں بالکل مکمل محفوظ کا کہ دا قیامت پر اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون خلق دا قبرونو نپاسی شش پیلے والی شو زد سجدین سر چت کا موتا تا در روان شا واہ واہ اللہ پا دے قادر دنونو دیر مڑی پا دے قبرونو کے روا تلوسم پا دے سیلابونو کے بعد علاقے دے بویا وڑی دا دشلو دا دیر شو دا لسو دا پیزل لسو کالو مڑی پکی روغ و سالم دے اللہ قادر پیغمبر چه دن پا خورو کی پروتی رسول اللہ مبارک فرمائی کہ مال راشه دا وفات تا پس پا ما سلام چوے وید اللہ رسول تا خوب خورے شوے وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ وی اللہ پزمکہ دا پیغمبر وجود خوالل حرام کردی زمکی طویلی لی دا پیغمبر وجود بنا طاقت خو پزمکہ کہ اللہ پیدا کردی نو اللہ پاک توی اللہ ما بسجدہ کے صوبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اگا دعائے اللہ قبول اکڑا فسجدہ پروتو اللہ تے سوستا وی پاگا جزیرہ کے اسم دا اگا وجود دا سجدے پا حالت کے محفوظ پروتو دے کچھ کہلے تے سوستا مو اللہ زانتا وہاں بندہ زہ ما پخپل فضل کرم او بخلی و جنت تزا دا دے سڑی پڑکے او ٹکے را چی اللہ تا دا پخپل فضل او بخلی ما نو زمان پینزه سوکال عبادت سشو تو پخلی ندی وی دلکی را اللہ علیم بذات صدور پزل خبردار تبا دا خبر لنا نی خبر اللہ بات خبر نو خدای زمان پینزه سوکال عبادت سشو با دی پکی لگیات کرد دا با دی ویلیو چی تا چونکی دا ما پینزه سوکال عبادت کرد دی روجی دی نیولی دا شپی دی ما تا قیام کرد دی شوگری دی کرد دی نو زکا دی جنت تا لیگم زدی خوشحالا کرد ما زکا جنت تا نو خدای پاک ما پینزه سوکال عبادت کرد ذکر دی پکی ہوگی دا دی سوکل اللہ اخو با دی ذکر کرد تجھے پخپل پزل لے گل کہنو بل سو پلن لے مازہ کا جنت لے گے جی 500 سال بیری عبادت میں کرے اچھا نیم لی دل نغم نخادی نچا سر تعلق یو شان عبادت ستا نو تو بل سو پخپل پزل والے نہ لے گے چی ماں لے گے نو خدای زمان عبادت خبر پکے لگ ذکر کرے ہوکا نچتا عبادت کرے بس اللہ خبردار دے فرشتو تیوی دا سڑے بوزے و دا دوزخ نے دا 500 کالو پا مزل لرے کروے دا دوزخ پیدا دے گورے خان 500 کالو پا مزل لرے چی دے سنگ بوتا و دا دوزخ نے دا 500 کالو پا مزل لرے ادرو او دا دوزخ یو جونکو یو چپا پیرالا دا وجودی کچھ کلاس توانش چغی کلی بندہ چی توالی تگیش یا اللہ مالو بنا کی یو غیبی لاس کی یو فرشتے ہوتا یو کنڈول کی یو بنی ولی انداو اللہ شاہ بنا کا غیتے لرے کی اللہ یا خدا خاطرو کا مرے میں اوچے دا او دیر تگی مغیتے چیتے یا دا خدا خاطرو کا برا کا اوی دا دنیا نرے چی خیراتی و بس کے دنیا ختم شے اخوان دلتا لگیا یو خیراتی مفتو کیو بس کو نان لکیو کنو دان بورو باسو او اوبرا روانی و دونو بی چپ دا حد نو چه کم دیو بنی تا تا بدو بو قدر معلوم شی پا پیسو بالی وکا مقرنمہ کیو بنیشتا بغیر دا زمزم دا اوبونا ورشا بوتل پسو پوٹل کے تا دانش انتا پوٹل کے وجب پرو دے آئے اوبرا اوڑا اوبو بدل لری کا مڑا دا سخو بدل پسی روڑ دا خڑی ورشا نوری روڑا ساڑی بلارشی نوری بدل کرو تو مکہ کے والا آواز ورکا چوپ کیا دل راشی 100 پیسو والا بوتا ہے 2 والا 3 والا سلورو والا ویدہ خوٹل دیو با پارام کے نو پا پیسو خرسے مفت نہ خرسے
یا وسکه قسم دې چې کله د خدای نعمت ته د ضرورت شي ته به د نعمت په قدر پیش اوبه راکړه هغه ورته وي اوبه دا دنیا نه ده چې خیراتي میلاویږي دا په بیه دي نو یوي ما سره څه دي دا خو خیرت ته ما سره خو دلته پیسې نه تا ټوله دنیا کې پاتې شوي نه نه وي یو قیمت د دې شته هغه تا سره دی راکړې الله شابه زر راته وایي ما سره چې دي څه دي وی د دې یو جام اوبو قیمت 1500 کاله عبادت دی کراکې چې درکم کنه راکې نه درکم او زهره دوه په جوړه ده دا رومال دی مثلا په بازار کې په 100 روپے ده او زما وته ضرورت دی او سړی ماته ضرور په 500 مالي زم نو خپل کار کوم الک ارزان کنه ارزان زما خو خد کاخله واخله کنه اخله ماخله افرشتہ وتوی د دې قیمت 500 سال عبادت ته کرا کولی چې د سرشتہ یو ورځم کا کمی نه ده دی خو تن دی غشته دی الله خدای را سره خو کا خرچ 1500 کاله دی وي یو ورځ زیاته دی ویلې او مز بنو دا پښتا الله شپ هغه جامع ته واغشته او بیوس کله 500 سال عبادت دی ولور الله د دې سړي نه تاسو کې بندا ا دې خوشاله ما خو په خپل فضل بخله او تا وی چې ما عبادت کړې سونه دې کړې را میدان ته شراو 1500 کاله خو تا په یو جامو بو خرڅ مطلب څه نشته خطا او تا په خپل د یو جامو بو قیمت 500 سال عبادت لګاو ما در باندې نه په زور لګولې ما خو فرشتي او بخر سولې کتا ورکاو کنه ته په راضي شوې سونه جامو بد اسکري دي شابه د یو جام په وس کې 5 سال راوړ او د انار دانه چې بده خوړې دا غي بس کې برابر او بنده ته په بل چا ولې فضل نه کې تا باندې ما فضل نو کړی ته عبادت کومه درته ول زرغونه کړی ته عبادت کومه د لخوږي په پیدا کړی ته عبادت کومه د انار بوټي پیدا کړی بدل خو مې خلاص کړی زیاتې مې در کړی ادانه چې بره د انار خوړې ورو عبادت تاغي مقابله کړی دوه عبادت اخلاق بنده کما د روغ سترګې نه در کړی ما د الله سره او خپل لوغه نه در کړی ته عبادت نشو کولای تب پلارو کوسو کې تو خیره او سوال باندې کما در پړه کې ایمان نه وې چولې واه واه ایمان لوي نعام کما در پړه کې د خپل امین نه واچولې تاسو کولی شي بس الله دماتو حساب کتاب رسول الله مبارک فرمایي ولکن من نوقش عذبا کہ چا سر پورا مناقشہ ہو شو پورا حساب کتاب کے در دو دوستان بیلی گی دکاندارے نو حکم کئی دو شریکوال کے بیلی گی حکم کئی تباہ شو نو عائشہ صدیقہ ورطا فرمائی کہ دا اللہ رسول تخوے کہ چا سر حساب ہو شو من حوسب عذبا نو اللہ چا قرآن شریف کی وی فصوف یحاسب حساب یسیر کہ تاسو سر آسان حساب کی نو حضور پاکو فرمائل عائشہ دا عرض دے ولیکن من نوقش حلقا دا خوب اللہ پاک دا حساب یو شکل بجوڑی او تا تبوی بندہ تا باندے دے خوراشا دا گناہ دے کڑے و گناہ کڑے و اللہ زہر میں بخری چلو منڈے تا خواندے خودون سیدون پاتی ری دا عبادت تا خواہ عبادت کے من ٹول سوچون موچون کڑی تا خواہ کی کڑی سر بخکتی زہر میں بخری چلو شکل د حساب کتاب یو سړی به الله ځان ته رانږدې کی حدیث کې راځي یضعو کنفه علیه داسې به رانږدې کی لکه بنده چې دا اولی پچې کړي رانږدې به او الله به ورته وي اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا پلانکې ګناه دی یاد ده پلانکې دی یاد پیژنې دی خو انکار نشي کولی دنیا کې خو سړی دروغ ویل ته نشي ویلی وای با خلق دروغ چې نه مې نه دا کړی بعض خلق به دروغ مو چې نه مې دا کړی والله ربنا ما كنا مشرکین ما خو شرک نه کړی او الله بس چلو کی الله وی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون
خوله به بند شي او په کم اندام چې ګناه کړی دا اندامونه به گویا شي خبرې به شو. تعرف ذنب کذا تعرف دا واړه واړه بوته شماري او الله دا مې کړی دی به دې لکه چې خدای دلته کې خو څه غټ ګناهونه و هغه غټ غټ خدای راته را مخکې نه کړل غره چې غره مخکې نه شو ګنې غر کې ما دا واړه واړه دي الله وي سترتها دا مې په دنیا کې درته پټ کړي و ځه نن مې درته وبخل او په نیکو مې درته بدل کړي زما رب ډېر مهربان ډېر مهربان لږ نږدې که لږ نږدې که قسم په خدای حضور پاک فرمایي د ترمذي حدیث دی که ته ځان یو لیش الله ته نږدې کې الله یو ګز درته نږدې کوي که ته یو ګز ځان نږدې کې الله دوه ګزه در نږدې کوي او که ته په قلار پیاده الله لځې الله په منډه درته لږ نزدېکت غواړي لږ معمولي غواړي په عمل نشي خلاصې دی د الله په فضل خود که بیا وایي چې د عمل څه لکه چې نه خلاصېږم نه په دې عمل به الله خوشحاله کړي دا معمولي عمل دی په دې چې نه کې خو بیا نور غوسه کېږي دا معمولي عمل به وکړي دا ګډ مډ اخوا دېخوا کوشش کوه چې ښکلې وکړي ښایسته وکړي خو ځکه ګډ ګاډېرې پکې هم وي نو په دې به الله وایي چې ظاهره خیر دی ظاهره مې بخه عمل بکې خو عمل دې بوتلې نشي عمل باندې الله خوشاله سمې وې عمل باندې با الله خوشاله نو چې الله خوشاله شي الله باندې بوزي په دې وجه خدای راټو ترې خیال دارا ترا مخکنه کې الله چې وته وي چې په نیکو بدل کړ نو دې بړه کې دغه وخت سوچو کې چې و خو معاملې خو بدل ده دا خو د نیکو باندې بدلېږي نو چې واړه په وړو نیکو بدلېږي نو غټ ګناه به په غټه نیکه بدلېږي نو دی وایي الله دلته خو څه نور ګناهونه وه خو تا ما ته را یاد نه کړل مخکې به یېرېږي اوس به ډاډه شي الله به ورته فرمایي چې ما ځکه درته ښکاره نه کړل چې ته ونه یېرېږې خفه نه شي هغه مې درته مخکې په نیکو بدل کړي های های پروردګاره خبره مې رونه دې پورې کوله چې زمونږ دا خدای ته به څه ښایو مونږه مونږ چې د قیامت په ورځ یا د قبر کې الله ته ور مخامخ شو څه ښایو مونږ الله دا ذهن کې راولې څه خولی نه شی جسم نه شی خولی یو کار به کوې دا زما واقعه د حدیثو چې ما درته ذکر کړه یو کار به کوې ادا چې عمل به کوې چې الله خوشحاله شي پرېږدی به نه دا نه چې په عمل نه ځم څه کوم الله به خوشحاله او دویم به یو کار کوې دا څومره نعمتونه دي د دې شکر به ادا کوې مستی به نه کوو کبر به نه کوو کبر مستی به نه کوو نن سبا چا سره لږه غوندې پیسه وشي او بنګله جوړه شي او موټرګې والي یاره بیا قسم دې که څوک د مخې نه ګازر هم ښکاري بس بیا پروا نه بیا داسې کوږ وګځي په دې لاره باندې بیا داسې مټې وي په دې لاره باندې بیا داسې سترګې روزي وي د غریبانانو پسې بیا په رشته کې چا سره غمخوادي نه کوي غریب ته بیا په رشته کې چې د کم غریبانان یې هغوی د نظر هم نه کوي ولې زه لوی سړی شوی بیا داسې موږ له مخې له راشي که نه نو دا مولیان هم ورته داسې بېکاره غوندې څیزونه ښکاري داسې ځان اوږې خدای مې ته مړاټې په را کور کې چې څه پراته دي چې راونه لېږې او د چا پروا نه ساتي کبرجن مې د بلا نه بد کبرجن سره مې نه لګي بالکل مې نه لګي سلام او مصافحه سنت دی خو لیکن زجرن چې دله زه عقل وښیم زه ورسره ستړي مه شم نه کوم لرې ته راپوځم چې عقل وپېژنې ته کبر کې په څه کبر کې ولې چا د کور او زه تاسو مونږ دا ټول ګورې غریبانان خلک ناست مونږ تاسو د غریبانانو ته وایم چې ګوره غریب چا پیدا کړی پښتانه وایي که نه وایي غریب خدای کړم نو دله چا کړم مړه ژوند د خدای دی ډوډۍ خدای درکوي چا چاپلوسۍ مه کوه ژوند چا نه یاره مه کوه خلکو ته نینې نینې مه کېږي چې څوک عزت ته کوي ښه عزت یې کوه او چې څوک کبرجن دی او لوی دی او ځان پسې د خپې راکاږي چې پروا ونه ساته
فکر مه کوئ ډوډۍ د خدای د عزت د خدای په لاس کې دی ژوند د خدای په لاس کې دی قسم په خدای چې خدای فیصله نه کړي چې دا ټوله دنیا دا غټ غټ بدمعشان او دا ټوپکمار یو ځای شي دا خپل د لذت مې کې چته یو خدای ته شکر ادا کړئ الله یادوي الحمدلله وایي دا الله ته مخامخ کې الله یاد کړئ بس ارس خدای سره خیر دا هم د نصیحت یو خبره او اصل مقصد ته واپس لاړ شم نو امام محمد ابن حسن شیبانی الله وتعالى چې سره وروړي نو بس دی غلیش ما وی چې غلیشم چې خدای تا ته سو وي اوس دا ټکی وره دا ډیر زبردست مزیدار دی وی الله راته فرمایل چې اے محمد په دنیا کې مستا سینا د خپل کتاب د علم نه او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې ما او کوم سینه چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کم هغه سینه د جهنم د اور نه ډکوم اور رڼا نه یو ځای کېږي قرآن رڼا ده سنت رڼا زما وبخل نو دا سړی وي ما دې تپوس وکړ چې امام ابو یوسف څه شو وی ما نه بره مرتبه کې بیا مې تپوس وکړ چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو وی دا هغه تپوس مه کوه هغه په ډېر اوچته او لوړه مرتبه کې هلکه د کوم ځای نه دې خبره معلومه کړه د قرآن نه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات الله وی مسلمان لبز په کافر اوچتوالی ورکوم مرتبه ورکوم په مسلمان کې به بیا علماء په امیانو باندې مرتبه د مارونو یو بچی او بس په یو بچی باندې علم وکړي بس د قیامت پر ورځ به دا حافظان تاسو له شفاعت کوي د قیامت پر ورځ به دا شهدا تاسو له شفاعت کوي د قیامت پر ورځ به دا قاریان تاسو له شفاعت کوي د قیامت پر ورځ به دا عالمان تاسو له شفاعت کوي د قیامت پر ورځ چې دا پسینو کې قرآن شریفونه پراته دي قسم دې دا به د شفاعت کوي پرېږده و دنیا د تېره شو مړه خدای پاک ښه ډوډۍ دله درم کړو در به یې کېدله پرېږدي نه د ډوډۍ خبره ډوډۍ به نه پرېږدي قیامت پر ورځ به دله الله پاک دا خلق به د شفاعت کوي مولانا اشرف علي صاحب رحمت الله علیه پخوا مې چې ته یو کتاب کې لیدلي اوس رانه یېرم دی هغه کتاب کب کیو غالبا هم داغه کتاب معنا دا میرا خیر د عبرت تزا په هندستان کې او جمعات کې طالبانو سه ده زمونږ په دې وطن کې خو طالبان وظیفه غواړي او خلک ول وروړي ورکړي او په هندستان کې دا د وظیفې رواج نشته بلکې هندستان څخه کې زموږ پنجاب کې نشته په دې سند کې نشته نو دی راو په یو جمعات کې نو تل وظیفه شته نو یو بوډا بابا ورته د کور نه روټه راوړل تختر کاری ډېر نه کان خلک دی وسل ډېر خلک دی موږ طالبانو لا د کور نه روټه وړي په خپل وړي الحمدلله او ډېر خلک چې خپل ماشومان طالبانو سره اکثر چړنی نه د خپل ماشومان او مخکې کړي چې زماره بچي وځي راغړي لا پروا نه زه په دې باندې بدی نه ښکار نو هغه بوډا بابا به ورته ډوډۍ راوړه دا طالبان خو په دې جومات کې چې پراته دا خو ملکان دي لږ مستي بعضې موږ ته شکایت راشي وي طالب دا چلو که طالب دا چلو که مې لکه دا خو ملکان دي او لونډان دي نو دا لږه مستی خو پکې شته که نه موږ د امین واده کړی دی څونه مست دی یقین کوو چې راشي هغه ټوپونه وایي چې د حد او ښځه یې ډېره زیاته توبه دورته هم ښځې ته دوا کوم مینه نه ګورې د ما ښځې ته دوا زم ګورو ښځې ته دوا کوم چې خدای ولا آرام ورکړي خدای ته وګورو چې دا دوا ونه کړي وایي چې ته وایې چې ما ښځې له خدای آرام ورکړي آرام خو مرګ دی ټول عمر به هلته بیا پرته وي پام کوو چې دا دوا ونه کړي هلکه وکړم ورته څه ورته وکړم نصیحت ورته وکړم نو کوم دی خو ماته نه ښکاري نصیحت په موبایل کې ورته ښکاره نو ستا خواس هم ښه خزانه شکر دی ستا تابعداره ده زموږ د پښتنو ښځې الحمدلله د خپلو خاوندانو سره محبت مینه لري او احسانات دی بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې
مې ویل مشو طالبان نو بوډا بابا به ډوډۍ راوړله طالبان خو جومات کې لږ مستی کوي هلکانې نو یو بابا به راته جومات ته هغه به چغې والې وی ای خدایه جبریل لا پېښ کړي چې ما دا دوا وکړي بس ما نه دوا نه چې ما جنت ته بوځم طالبان ورته بابا جي د خدای خاطر وکړو جبریل کم چغې ویل داسې جنت ته تلل اسانه خبره خو نه ده دا ټټر په دې وپړسي چې ساده نه اوسي پته به درته ولګي اسانه خبره ده جنت ته یاره وایي تاسو نه پوهېږئ جبریل به راشي په یو چک په مې جنت ته ورسوي خدای جبریل را پېښ کړي طالبان خوا سبق والا هغې وایي چې بابا جي د خدای خاطر وکړه موږ د سبق وویستو او دا چغې مغې مه وه خیر هغه یو ځل چغې والې یو طالب ورته کوټې ته ختلی دی او پړې راښکته کړې دی وي د جبریل یم او دا پړې غاړه کې واچوه په یو چک به د جنت ته رسوم بابا خوشحاله شو چې جبریل خو راغی چې بار ووته غاړه کې په سټ کې واچولو طالب اوچته کړو دی منځ ته کړو بابا ټوپونه کړی نه نه جنت ته دې رسوم خدای قرآن ته ګوره نه مې دی پکار پرې مې ده چې پرېښود بابا منډې دې پړې ورپسې راښکي چې کور ته ننوت ښځې ته وایي شابه دروازه بندوه جبریل راغلی دی خلک جنت ته بولي اسمان ته خلک خېږي نو طالبان وي داسې ګلان دي زما خو ډېر خوښي طالبان د دین طالبان دي غلطي د موږ د بچو نه هم کېږي هر چا نه کېږي نو طالبانو په دې بابا خپل منځ کې د غوی نوم ایښود نو یو ځل دا بابا لیټ شوی ماسخوتن وخت نو دا طالبان یو بل سره لګي لکه هغه غوی نن رانغی دا غوی خدای بې خو باسه نن خو موږ ډوډۍ څوک به څه به کوو یو بل سره لګي او باباجي راغلی چې ته اودس ماتی دا ټولې خبرې واورېدې سره یې اوچت کوي طالبانو تاسو خدای غرق او تباه زه دله په سپینه ږیره د کوره ډوډۍ راوړم او تاسو په ما د غوی نوم ایښودلی زه غوی یم ستاسو د نیکه په ځای منو سپیرو تاسو دا عقل دې ما ته غوی وایه په طالبانو مانه مطلب چې مې خو ګپ شپ لګوه پلار خو مر څه واورېدی نن نه پس که مو دله نوړی ډوډۍ راوړم زه خدای پېښو بس کور ته لاړم چې لاړ کور ته وده شو خوب او په خوب کې د حساب کتاب میدان یې دنیا ده او څوک چاته الله وي جنت ته ده او چاته وي دوزخ ته ده اوس دا بابا وایي چې خدای اوس ما زه به کم خازم جنت ته به کم دوزخ ته به وایي چې مې وکتل دا طالبان مې ولیدل چې مې ولیدل الله دې طالبانو ته وایي چې ای طالبان ټول عمر هم زما د دین خدمت کړې لوږې تندې م تېرې کړې دي پردۍ ډوډۍ مو خوړلې دي او زه ما مفتو کې وبخلی بې حسابه بې کتابه جنت ته ځئ نو چې دا طالبان څنګه روان شي نو یو پکې شاته وګوري نو دا بابا وویني دا نورو ته ویې لکه مونږ خو جنت ته روان یو هغه غوی خو هغه د شاته پاتې شو بلو ته شابه غوی یې رامنډه کا باباجي وایي چې منډه مې کړه خپه مې واخېسته راویښ شو چې راویښ شو ښځې ته ویله شابه ښځې شابه ډوډۍ له په خوب کې په نیمه شپه پاسوله هله ترکاري او ډوډۍ د طالبانو مرتبه خو ما ته خدای خو الله ورته هدایت ټول عمر د پې ډوډۍ خوړلې ده معمولي خبره خفه شوې اوس د کار خرابېږي دا نیکي دې بربادېږي ډوډۍ وله د شپې پخه ترکاري او طالبان یې د خوبه راپاس ای طالبانو ما معاف کړې ښه او ستاسو دې په خدای قسمي چې جنت ته ځئ ما به ځان سره بوځئ او غوی نه خر راته ووایه خر خو ما به ځان سره جنت ته بوځئ دا علما به د الله په دربار کې ستاسو دپاره سفارش کوي او الله قرآن شریف کې فرمایي چې دا ما کوم ایت درته اوس دا واوره اوس تا ذهن کې خو به دا راځي چې دا ملا خو داسې دی او دا ملا خو داسې دی زموږ خلکو ذهنونو کې خو دا ټکې راځي دا مولیان دا او مولیان دا ورس الله قرآن شریف کې فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ما دا قرآن چاله ورکړو د خپلو بندګانو نه عباد دا الله د مینې لفظ د خپلو خاصو بندګانو کې خپلو خاصو بندګانو کې مو یو قوم خوښ کاغې له مې قرآن خاصو بندګانو کې یو قوم خوښ کاغې له مې قرآن چاله مې د قرآن الفاظ ورکړل حافظ دی چاله مې د قرآن معنا ورکړل عالم دی
فمنهم ظالم لنفسه. اوس دا حافظان او دا مولایان درې ډلې څو ډلې دي؟ درې. یو ظالمان، ظالمان هغه دي چې ډېر ګناه ډېره ده او نیکي کمه. ومنهم مقتصد، بعضې دا دي چې نیکي او ګناه برابر دي. ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، بعضې هغه دي چې ډېر نیکان دي. درې ډلې شوې. یو هغه چې ګناه زیاته ده، یو هغه چې ګناه نیکي برابر ده، یو هغه چې نیکي زیاته ده. نو که ما نه چا تپوس وکړو، بشریان نه چا تپوس وکړو چې دا به کم خوا ځي، نو زه به وایم چې دا کم ډېر نیکان دي، ګناه کمه ده، دا به جنت ده. او چې دا ګناه او نیکي برابره ده دواړه، یاره کیدای شي یو څو غوټې ورکړي دوزخ کې بیا وباسي. او چې دا ګناه زیاته ده، ظالم مې ورته ویلی دی، دا به په ډېره موده دوزخ کې پروت وي. لیکن الله څه وایي؟ الله وایي ذلک هو الفضل الکبیر. دا قرآن ورکول د قرآن دپاره انتخاب د خدای لوی فضل دی. او بیا څه وایي؟ جنات عدن یدخلونها، ټول به جنت ته ځي. ظالمان به هم ځي، نیکي بدي برابر ده، دا به هم ځي، دا نور به هم ځي. یدخلونها یحلون فیها من اصابر من ذهب، د سرو زرو بنګړي به چولی په جنت کې. ولباسهم فیها حریر، او د ریخمو جامې به چولی. صرف یو حافظ او ملا ته ویم چې ته مه دوکه کېږه په دې آیات، ته به نه ځې، تاله به خدای سزا درکوي. حدیث کې راځي، قرآن کې راځي. هغه ملا او حافظ دی چې هغه ریاکار دا خپل عمل خلقو ته ښیي، دا خپل مولۍ او دا خپل قرآن خلقو ته ښیي، ریاکار. یو هغه چې دا خپل مولۍ او دا خپل حفظ وغیره د دنیا دپاره استعمالي کې پیسې پرې پټ دنیا را باندې استعمال، دا به نه کې پیسه خدای وایي، ډوډۍ خدای وایي. د دنیا د مال د ګټلو ذریعه به نه جوړ. بس ما علم وکړه چې خلکو د دین وښیم، ما علم وکړه چې الله راضي شي، ما علم وکړه چې زه پې عمل وکړم، ما علم وکړه چې خلکو ته واز نصیحت وکړم. او که سبا درس و تدریس کې او په هغې تنخواه اخلې، دا ثانوي دي، دا دې ته مقصود اولي نه وي، دا خیر په دې پروا نشته، دا جایز دي. جومات کې امام شي نو بچي به دې خاورې خو نه خوري او تنخواه اخلي په دې جومات کې، دا پروا نشته. ستا مقصد دا تنخواه نه ده، ستا مقصد دا څه د جومات به څه تنخواه 3000 روپۍ 4,000، ستا مقصد د دین خدمت دی. دا تنخواه دویم نمبر شي. زما ورونو، داروزې دي د مدرسو، که ځان د بچو نه ملغلرې جوړول غواړئ، که بچي کامیابول غواړئ، ځان له د آخرت توخه جوړول غواړئ، ځان له بچو له دنیا هم ښه کول غواړئ او آخر هم ښه کول غواړئ، نو داروزې دې مهرباني وکړئ خپل بچي په مدرسو کې داخل کړئ. یعنې یو کور کې خو یو بچي نه عالم او حافظ خامخا جوړ. او په ډوډۍ مه یارېږئ. ما تېره جمعه درته ویلي وو چې ډوډۍ د چا په لاس کې ده. اوس زمونږ الحمدلله زمونږ دا جومات دا ډېر بختور جومات دی. زمونږ باباجي وو شهزاده مولوي صاحب، خدای پاک دې وبخي، ډېر عمر یې په دې جومات کې درسونه کړي، ډېر عمر دلته هغه به اعتکاف کو، دلته هغه به درس کو، ټول عمر یې پکې درسونه کړي. پیرانو جومات کې به سهار نه درس کوم، مازدیګر ماښام ماسخوتنه پورې به دلته طالبان ورسره ناست وو، ما په خپله دلته سبق ویل. هغه د وخت کې دا کوټه وه، برنډه وه. بیا د هغه نه پس الحمدلله اوس پکې زمونږ د قرآن درس شروع دی، د خدای پاک فضل. بیا مونږ له دلته کې یو خور وه، د دې لارې نه پورې غاړه ځای راکړه، الحمدلله پې ونه کړی دو، په هغې کې ښه مزېدار ښکلی بادي وشوه او په دې لار لنټر واچولی شو او هغه ځای دې سره ټچ شو. مونږ ته مسالې حل شي، په لارو کې به خلک ولاړو مانځله، اوس شکر الحمدلله بر او هغه طرفونو ته ولاړي، مسله حل شوه. لیکن مونږ وایو چې دا تش یو جومات نه، چې دلته د الله د قرآن خدمت هم کېږي، چې کومو مشرانو د ځمکې بخلي دي چې هغوی ته ثواب ورسېږي، چا چې د ځمکه بخلی د هغوی وارثانو ته بچو ته ثواب ورسېږي، او په دې ټول کلي او په دې محله د خدای رحمتونه نازل شي، او د دې کلي او د علاقې دې بچو ته فایده ورسېږي. نو بیا دلته د قرآن یو درسګاه ده، زموږ فایدهمند مولوي صاحب قاري صاحب په زیر سرپرستی کې، او دا درسګاه زمونږ د هغه مدرسې سره د یوسف احمد مولوي صاحب چې کوم مدرسه اداره الحدیث د هغې شاخ دی،
تازان له مدرسه نه را د هغې شاخ دی ما د سخت کال دته ووایي ما وې د دې ده چې څومره حافظان فارغ شي او څومره ناظرې والا فارغ شي نو د دې دستاربندي به که خیر وي چې هلته د یوسف احمد مولوي صاحب مدرسه کې د وړې دورې د طالبانو دستاربندي کېږي دا به مسله ده تاسو ټول به ځای ورسره نو هغې دپاره دوی سخت کال یو حافظ یو قاري مقرر کړی دی چې هغه به شواروز غونډ دلته په جومات کې پروت دی او کم مخکې خو به صرف سار واړه راتلل قرآن به زده کو او مازدیګر به راتلل اوس کل وختي که څوک پکې خپل ماشومان داخلي چې ماشومان د حفظ وکړي او دلته مستقل دیری نو د شپې او د ورځې هم ډېر یو 15-16 طالبانو زیات نه د یو 15-16 طالبانو بندوبست کړی 15-16 طالبان د بندوبست یې کړی دی نو د شپې به هم دیری پکې د ورځې به هم دیری که څوک حفظ کوي نو دوی ولې انتظام کړی دی که خیر انشاءالله او چلیږي به پس چلیږي ستاسو په ویښه موږ له چندې نه غواړو بلکل نه نه چندې غواړو نه په ګوزو کې ګرځو دا جومات خدای جوړ کړو موږ چندې دلته میواز کړی دی او باید دوستانو راوړي پیسې نو چلیږي به په دې کې ستاسو کوم صادر د جمعې پر ورځ ګرځي او څوک پکې 15 روپۍ او 10 روپۍ اچوي په دغه پیسو زموږ بلم کېږي شکر الحمدلله په دې زموږ د ګیس بلم کېږي که خیر انشاءالله او په دې باندې به انشاءالله مدرسه هم چلېږي ثواب به ټول ستاسو کېږي انشاءالله العزیز نو زمارونو خپل بچي که څوک حفظ پې کول غواړئ نو هغه بچي بیا دوی سره رابطه وکړئ او داخل د رستم یوجي صاحب دی هره میاشت کې هغه وي 12,000 روپۍ رالیږي مازدیګر چې کوم هلکان دي نو هغې باندې خرڅ کوي او اوسونه هم ناظر اخوانان دا ګوره موږ مخکې دستاربندي کړې ده دا د لږ ورځو کې دویمه دستاربندي را اته کسه ناظرې والا دي یو کس حافظ یې څه راوله راشه بچې راشه راشه بچې دی به خوشحاله شي که ستاسو به مخکې اوس راوله یو 2 منټ 3 منټه ولګي خفه نه شي ښه دا ثواب وي دلته راوله دا یو دی احمد جان ولد آصف جان کوم یو دی راوله احمد جان ولد آصف جان مبارک شه بچی دا ذکر نه بچی بل دی عبد الله ولد حسبنا الله مبارک شه بچی دغه ذکر نه بچی بل دی سوید ولد ذاکر جان ماشاءالله بچی مبارک تشا دغه ذکر بل دی ابراهیم ولد منظر دا هم معذور خوب دی الله دې روح صحت ورکړي الله دې جوړ کړي دغه تکې نه بل دی سنان ولد کامران مبارک شه بچی